السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه شیرین زاده یم. تازه ترین صورتحال تاسو له خبروم. اسلام آباد نن سبا د ټول دنیا د توجه مرکز دی او څومره چې میډیا دا څومره چې عالمي سطح باندې تجزیه کار دي، ماهرین دي، هغه په دې باندې فوکس دی، هغه په هغې باندې نظر دی. د ایران چې کوم وفد و هغه بیګا د شپې را رسېدلی او نن چې کوم هغه دی نو د امریکې چې کوم نایب صدر دی ډي جي وینس هغه چې کوم دی اوس نن را ورسېدو. انتظامات ټول مکمل دي او دومره بهترین انتظامات شوي دي د پاکستان د طرف نه چې کوم د سیکورټي دغه دی نو نورخان ایربیس نه به د دې چې کوم لینک جوړیږي هغه ټول په سیکورټي دغه بندوبست شوی دی او ټول انتظامات مکمل دي. د دې لپاره د بین الاقوامي سطح باندې چې کوم صحافیان راځي د هغو دپاره د دوو ملکونو یعنی د ایران او د امریکې چې کوم صحافیان د دې کورج دپاره راځي نو د هغو دپاره د خصوصي ویزو انتظام هم کړی دی پاکستان چې څوک د دې کورج کوي. نو ډېره په ګڼ تعداد باندې صحافیان هم راغلي دي. بي بي سي باندې یو سټوري ما کتنه هغې کې وایي چې د بي بي سي د سی ان ان مختلف دغه راغلي دي. هغه بعض صحافیان ګیله هم کوي چې یاره موږ ته مشکلات هم دي. مشکلات به ولې نه د ټول دنیا په دې باندې نظر دی او هر سړی دا غواړي چې یاره دې براه راست کورج وشي. اوس مذاکرات چې کوم په دغه باندې د ایران او د امریکې ترمنځ دي نو که موږ وګورو نو ایران دا مطالبه بیګا کړې وه چې د مذاکراتو نه مخکې د په لبنان چې کومه د بمباري روانه ده د اسرائیل د طرف نه دا د رکاو شي، چونکې اسرائیل دا نه غواړي چې یاره دا امن د قایم شي. هغه هر څوک نهته کول غواړي، یعنی هغه ایران هم بغیر اسلحې نه کول غواړي، هغه فلسطینیان هم بغیر اسلحې نه کول غواړي، لبنان هم بغیر اسلحې نه کول غواړي، خو په خپله به د سره هر څه. نو هغه وایي چې یاره موږ به تر هغې پورې دا کاروایانې جاري تر څو پورې موږ لبنان چې کوم دی نو دا موږ بغیر اسلحې نه کړی نه. نو لکه د دې په ظاهره مقصد دا دی چې هغه دا معاهده کول نه غواړي. خو بهرحال خدای پاک د رحم وکړي او د ټولو خلکو دا امیدونه دي، ځکه چې په دنیا کې چې کومه مهنګایي راغلې ده نو هغې هر سړی متاثره کړی دی. ابنای هرمز چې کوم دی هغه لا تر اوسه پورې جزوي طور پر بند دی. لکه د ایران دا وینا ده چې زموږ نه به تپوس کېږي نه چې کوم جهازونه به موږ پرېږدو کوم به نه پرېږدو. بهرحال د دې مذاکراتو یو خپل اثرات دي. پاکستان ته دا کریډټ الله تعالی ورکړی دی. پاکستان یو ایټمي ملک دی، 25-26 کروڑ آبادي ده، د هغې عوام دي. نو نن په دنیا کې که موږ وګورو نو خاص کر په بھارت کې په انډیا کې لکه خلک ډېر زیات خفه دی او هغه وایي چې لکه موږ چاډو پسه کې حساب نه کړو. خو د پاکستان چونکې په دې کې پیش شو او خاص کر دا خبره هم زیات دا کی خاص کر نیویارک ټایمز دا خبره هم دا کړې وه چې بریک کړې وه چې یاره د وایټ هاوس نه میسج تللی و او هغه وزیر اعظم شهباز شریف ته تللی و، هغه شانتي کاپي پیسټ وکړو که نه. نو که دا هر څه چې دي دا په خپل ځای دي، خو پاکستان له اوس خدای پاک په دې ټایم کې عزت ورکړی دی او هغه دا دواړه فریقین چې کوم دي نو هغه په دې باندې اعتماد کوي. امریکا خو په آلریډي اعتماد کوي چې یاره چې میسج ورسره شیر کوي نو هغه خو دا په یقین دی چې یاره په ده باندې موږ اعتماد کوو. نو په پاکستان باندې د امریکې هم اعتماد دی د ټایم کې او د ایران په هم اعتماد دی. خو د ایران تحفظات خدشات دي او هغه دا دي چې هغه وایي چې یاره زمونږ دا جنگ دی فلحال چې کوم دی نو دا د هم رکاو شي او دا کم جنگ چې روان دی دا د مستقل بند شي او په دې کې په لبنان کې چې کومې حملې روانې دا د هم بند شي. نو صحافیانو د ټول دنیا توجه مرکز نن په اسلام آباد باندې دی او خلکو دا امید دی، د ټول دنیا دا امید دی چې دا مذاکرات الله تعالی کامیاب کی او په دې کې ټول دنیا ته خیر دی او پوره انسانیت ته پکې خیر دی. لکه دا څونه جنګونه چې وشو، څومره تبعیانې چې وشوې، لکه انفراسترکچر ته پکې هم نقصان دی، انساني جانونو ته پکې هم نقصان دی او رزلټ نه راوځي. ولې چې ایران دې ټایم کې چې د اسرائیل او د امریکې چې کوم خیال و چې دا به موږ په 3-4 ورځو کې
د وینزویلا د صدر په شانتي معاملات برابر کو خبره به ختم شي هغه شانتي نه ده د ایران یو خپل تاریخ ته او هغه خپل یو دغه لري او د ایران سره د خلکو یو ډیر محبت پیدا شو لکه زه په لنډو دا خبر وکم د شیعه سنی چې کم بدلته فسادات یا با هغه اختلافات هغه ټول ختم شو ټول سنیان او شیعاګان یو دی وسه هغه لکه چونکه ایران په دې ټیم کې مظلومه ده هغه یو دوه سپر طاقت چې کم دی هغه ټارګټ کو پغه باندې حمله وکړي پای کې د سکول ماشومان شهیدان شوي او نن ته وګوره د ایران چې کم وپد راتو د سپیکر د هغه چې کم د اسمبلی سپیکر دغه په قیادت کې نو په ټول دغه باندې په جاز کې په سټونو باندې کم چې وایرل تصویران دي د وړو نو هغه لګولیو او ورسره دغه د سکول بسته نو تاسو اندازه ولګوي چې څومره بے ګناه خلک او څومره واړه په دې کې شهیدان شو دا خو لکه په ریکارډ دی چې کوم په سکول باندې په اول ورځو کې حمله شو او تقریبا د استادانو سره او دغه سره تقریبا 160 165 په سکول باندې حمله شو ون پای کې ماشومان او دغه استادان ټول شهیدان شو نو لکه دا ټول دنیا دا خبر دا کړو نن په عالمي سطح باندې خاص کر یورپی یونین او دا ټول چې کوم دین هغه د ایران د حمله دغه حمایت نه کوي او باقاعده طور پر امریکا ته دا وجه دا جنگ بس کا خاص کر دغه چې کم دی د سپین چې کم وزیر اعظم دی یا صدر دی هغه په دې کې پیش دی او هغه لکه مطلب دا د خلک د یادې چې هغه ته د نوبل پیس پرایز انعام ملاو شي ولې چې اول आवाज هغه چفت کو بیا د نور ملکونو چفت کو نو اوس په دې ټایم کې ټول فوکس چې کم دی نو هغه په اسلام آباد دی او په دې ټایم کې خلک دا غواړي چې یاره دا دغه کامیاب شي نو اوس په دې ټایم کې ټول فوکس چې کم دی هغه په اسلام آباد دی او د اسلام آباد باندې د خلکو نظرونه دي او خلک په انتظار دی چې یاره دا معاهده کم غاړه ته ځي دا سیز پایر چې کم دی خو د دې بنیاد هم دا دی په اولني فرصت کې چې کم دی دا دوه هفتې سیز پایر بیا به وروسته مطلب دا سړی په مخ تللی شي نو دا یو بنیاد دی زما په خپل خیال پاکستان په دې ټایم کې په ډېر ښه پوزیشن باندې دی او الله دې وکړي چې د پاکستان د لاسه په دنیا کې امن راشي او د دنیا امن طرف ته لاړ شي نو مال راکړئ اجازه د بل پروګرام پورې د الله په امان